بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو افغان کډوال حوالې سره به خبرې کوو. ډېرو ورځو نه افغان کډې روانې دي، خو اوس یې ورله ډېر سخت ډیډلاین ورکړی دی. چا چې افغان کارډونه په 2 نمبر طریقه باندې جوړ کړي دي نو د هغې سزا څه ده او هغې سره به کوي څه. نو دا وخت موږ سره سینیر تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی، هغې سره به خبرې اترې کوو. سر د ټولو لومړنۍ خو تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي، ستاسو مننه. سر دا راته وایي افغان کډوال روان دي، تقریبا په زرګونو کډې لاړې، خو اوس هم هغه افغان دلته کې پاتې دي چې څوک وایي چې موږ سره پاکستاني کارډ شته دی او هغه کارډ غیر قانوني دی. نو څه به وایي؟ د دې په باره کې خو ډېر سخت چې کوم دی نو اوس کاروایي به کېږي او د 2 اکتوبر نه ټیک ټاک او بس آن د سپاټ بیا په هغې کې ګرفتارۍ دي او بیا چې کوم قانوني عمل دی نو به کېږي. چا هم دا غیر قانوني کارډ جوړ کړی دی نو غیر قانوني کار یې کړی دی، یعنې کوم افغان چې د پاکستان کارډ جوړ کړی دی په غیر قانوني طریقه یې جوړ کړی دی نو د دې خلاف اوس ټیک ټاک یو کاروایي روانه ده. اوس خو فلحال پلټنې کېږي، کتل کېږي چې څه شي کم ځای کې جوړ شوي دی او بیا به ټیک ټاک کاروایي کېږي. تاسو خبره وکړه چې کډې روانې دي، نن 24 سپتمبر دی، یعنې د 2 سپتمبر نه اوس دغه سلسله ټیک ټاک روانه ده. 2000 2500 3000 4,500 پورې روزانه د اوسط په بنیاد چې کوم دی نو خلک اوړي. نو خواوشا 40,000 په دې لړۍ کې د تورخم له لارې خلک واړېدل چې په دې کې SEC او POR دواړه شامل دي، غیر قانوني هم زنانه، مشران، ماشومان ټول چې کوم دی نو هغه دې کې شامل دي او روان دي. بله خبره ډېره زیاته مهمه راغلې ده شاجي، چې کوم د SEC کارډ هولډر دي لکه 15 قسمه افغانان دي، په کار ده چې په دې خبرو وکړو. یو دا چې غیر قانوني وو، چې چا سره نه SEC و نه POR کارډ نو دا غیر قانوني وو، تش لاس وو. یو هغه و چې هغې سره SEC کارډ و، ټیک شو، افغان سیټیزن کارډ. او دریم هغه و چې هغوی سره پروف اف رجسټریشن و نو دا POR و. او یو هغه دی چې هغې په پاسپورټ باندې پاسپورټ ورسره یي او په ویزه باندې ځي راځي. نو دا خو افغان چې کوم دی نو دوی تقسیم کړي دي. اوس فلحال چې څوک په پاسپورټ ورسره دی یا په ویزه راغلی دي نو هغوی ته خو څه مسله نشته. اوس خبره کوو چې کوم د SEC نو د دوی 11 مارچ دا وروستی نیټه وه چې کوم SEC کارډ هولډر چې اته نه هلاکوو په پاکستان کې چې هغوی دغه نیټې پورې نه دي تللی په خپله خوښه، نو اوس چې دوی ځي نو دوی به 3 کاله پاکستان ته نشي راتلی. 3 کاله به دوی ته ویزه نه میلاویږي. د دې دپاره په دې کیمپونو کې د دوی د رجسټریشن کېږي، بیا اخوا عمري کیمپ دی، ګوتم ته لګي، تورخم نه چې سړی ووړي نو هلته عمري کیمپ دی، نو هلته بیا هم د دوی رجسټریشن کېږي. دغه شان چې کوم POR کارډ هولډر دي نو د دوی سره 11 اګست وروستی نیټه وه. ټیک ده، اول خو که نه چې کوم د دې ټولو سره نو د دوی سره 30 جون د POR کارډ هولډر سره وروستی نیټه وه. نو د دغې نه مخکې چې څوک تللی دي نو هغوی خو بیا پاکستان ته په پاسپورټ یا په ویزه راتلی شي، خو د دې نه وروستو چې کوم POR کارډ هولډر ایثار شوي دي اوس روان دي، دوی به هم 3 کاله پاکستان ته نشي راتلی. بله د دوی حوالې سره اوس دا اپډیټس هم راغلی دي چې دلته کم هنرمندو، فنکارانو، موسیقارانو یا سټوډنټس دي یا چې کم دلته ترانسجنډر دي چې راغلي وو کال 2021 کې چې کله هلته کابل سقوط شو، کابل فعال شو، طالبان راغلل په حکومت کې او دغه خلک راغلل، نو دوی هلته خو دوی ته خطره وه. سر ستاسو خبره هلته کټ کوم هنرمند فنکار دي سره هم مونږ تللي یو، هغې سره خبرې اترې مونږ کړي دي. هغې وایي چې یاره زموږ په فن باندې، زموږ په هنرمندانو په دې هر څه باندې هلته بندیز دی، نو آیا مونږ به خپل وطن کې څه کوو؟ مونږ له پاکستان سره کې دلته کې ټیک ده. عدالت کولو ویلی دي دا د سند هم، اسلام آباد هم، زموږ د پېښور های کورټ هم چې کوم داسې خلک دي چې هغه هلته ولنریبل دي او دلته راغلي دي، نو هغوی چې کوم وزارت داخله ده هغې ته ویلي دي چې د دوی کیس تاسو وړاندې کوئ، دوی اسایلم بهر ملکونو کې اخلي او که دلته پاتې کېږي خو دا به تا حکم ثاني تاسو بهر نه لیږئ. نو د هغوی په حواله خو د عدالت دا کلیر کټ حکم دی، کوم طلبا چې کوم سټوډنټس دي او هغه خلک چې ترانسجنډر دي او هغه چې کوم هنرمند دی، فنکار دی، لکه مونږ کتلي وو چې هلته کله د 2021 کې د اګست په میاشت کې طالبان راغلل، نو بیا مونږ ولیدل چې ځینې هلته کوم فنکارانو، هنرمندانو د هغوی ژوند سخت شو، چا سره ډېر عجیبه سلوک شوی و، نو د هغې له وجې ډېر خلک راغلل، څه یورپ ته لاړل، اوس ډېر زیات په پاکستان کې دي او هغوی د اسالم دپاره کوشش کوي. نو دلته عدالتونو حکومت ته دا وایي چې تاسو د دوی کیس
فارورډ کوي وړاندې کوي او که دوی اسایلم بهر ملکونو کې اخلي او کو دلته مطلب چې پاتې کیږي نو تا حکم ثانی تاسو به دوی نه لګي نو عدالت لخوا دوی ته دا یو ریلیف چې کم دی نو ورکړی شوی دی نور چې کومه سلسله ده هغه روانه ده موږ هم تجزیه کارونه اکثر تپوس کوو کوم چې باخبره خلک دي چې آیا د ایکسټنشن څه نو زیاتره خلک د ایکسټنشن په تمه دي خو فلحال د ایکسټنشن هیڅ قسمت دا ځل څه امکان نشته یعنی روان دي دا سستی چې پکې ده یا نو دا تاسو ګورئ چې هلته هغه رجسټریشن کیږي باقاعده او دا بارډر باندې لږ بوج دی زیات بوج دی ډېر زیات خو به هر حال تاسو ګورئ چې اعلانونه هم کیږي د انتظامیې لخوا ضلعي انتظامیې په پښتونخوا کې لګیا دي بیا پولیس لګیا دي دوی سره کینی میټینګز کوي خبرې یې چې تاسو دا خبره د پاکستان حکومت کړې ده نو تاسو به ځئ کړي کوډې راټولې کوئ نو موږ ګورو چې کړي کوډې ډېرې زیاتې راټولي تاسو ځاخیل ته وګورئ نوښار ته وګورئ چې خلک بس اوس پوه دي چې او موږ روان یو نو بس هغه سلسله روانه ده کړي موږ ګورو ټرکونه ځي او مطلب چې هغه ټیک ټاک سلسله روانه ده ټکر صاحب اخرنی سوال تاسو نه کوم تاسو هم بوړ بازار ته ځئ موږ هم ځو اکثر لکه ورج دپاره ځینې کسان هلته وایي چې موږ واده د پاکستان نه کړی دی زموږ څه لاره ده موږ به څه کوو هغې ته څه ووایو عدالتي لاره ده قانوني لاره ده چا چې د پاکستاني ښځې سره واده کړی دی نو پاکستان مکلف دی قانون شته دی هغې وایي چې دغه چې کم د دې خاوند دی نو دی به باقاعده عدالت ته راځي بلکې اوس یې ورته اسانه کړې ده چې نادرا ته به ځي او نادرا ته عدالت ویلی دي چې که د دوی سره لکه نکاحنامه او مطلب چې کم پاسپورټ دی ویزا ده یا مطلب چې څه کارډونه دي هر څه دي ضروري کم کاغذات یا د دوی سره دي نو تاسو به دوی له پی او سی ورکوئ هغې ته وایي پاکستان اوریجن کارډ نو دا چې چا د پاکستاني ښځې سره واده کړي یو داسې سړی چې پاکستانی وي او د افغانې زنانه سره واده کړي نو بیا به هغې ته شهریت د پاکستان ورکول کیږي او چې کومې پاکستانی ښځې د افغان سړي سره واده کړي او د دوی بچي نو د هغوی دپاره هم دغه پراسس دی چې باقاعده به هغوی ته شناخت کارډ میلاویږي فامبې او ټیک ټاک خو د پلار نوم چې کوم دی نو په کار ده چې دوی په هر کاغذ کې لیکي دا د لیګل ماهرین رایې ده نو په کار ده چې دوی د دې نه خبري نو د قانون شته دی ټایم اخلي خو چې د دوی کومه دعوه کوي چې هغه رښتیا وي چې او ما واده کړی دی ما سره دا پاسپورټ دی دا ویزه ده دا وخت راغلی ما دا زما تذکره ده دا پی او آر کارډ دی دا ای سی سی دی هغه ټول اسناد چې وي ورسره وي بله دې کې یو دی یو نیچرلایزیشن نیچرلایزیشن دا دی چې اته کاله تیر کړي څلور کاله په یو وخت تیر کړي دلته روزګار کړي هر څه کړي نو هغه هم د پاکستان کې د پاتې کېدو دپاره درخواست ورکولی شي نادرا ته چې یعنې دا زما پاسپورټ دی دا ویزه ده او د دلته پاتې شوی ما نو هغه لیګل ایکسپرټ سره په دې باندې خبره کولی شي نو دغه چې د چا دا کوریز دی او څوک په دې پیمانه پوره وي چې هغه سره کاغذات وي اسناد ورسره وي نو هغه خپل کیس وړاندې کولی شي عدالت ته ډېره مننه سر ډېره ګټورې خبرې ما سره شریک کړې څنګه چې ټکر صاحب په خپلو خبرو کې دغه ذکر وکړو که چا پاکستاني ښځې سره واده کړي نو عدالت شته دی لارې شته دی قانون شته دی پاکستان کې انصاف ورکولو والا هر ادارې شته دی هغې ته یې لاړ شي خپل انصاف دی وغواړي دا و زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان